السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د نوې ویډیو سره ستاسو خلکلی وی ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره یو اهم خبر شریکوم چې سوشل میډیا باندې یو خبره خپره شوې ده چې ګلپاڼه کویدن شوې. آیا دا خبر رښتیا دی که دروغ دی؟ دې ویډیو کې را سره وګورئ. که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړې، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تړۍ نشان ورسره خامخا ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. نو دوستانو، د ګلپاڼې د پلار یو خان سړي سره ملاقاتونه به کېدل او د هغوی ډېره دوستي ساده شوې وه. نو بیا د ګلپاڼې پلار او دغه خان سړي یو ورځ فیصله وکړله چې موږ خو اسیم دوستانو، آیا د دوستي په رشته دارۍ بدلو؟ نو بیا هغه خان سړي ګلپاڼې پسې رشته راولېږله او چې کله یې ورپسې رشته راولېږله، د ګلپاڼې پلار هم ورته وویلې چې زه د خپلې لور نه بغیره رشته نشم کولی، چې زما لور پیښه وکړي نو زه به رشته تاسو له. نو چې کله یې د ګلپاڼې نه تپوس وکړ نو ګلپاڼې ورته وویلې او بابا جانه چې څنګه ستاسو خوښه وي هغه رنګې. چې څنګه یې دا خبره ګلپاڼې وکړله، د ګلپاڼې پلار ډېر خوشحاله شو او دی ورته وویلې چې ای ملګري، ته دې مبارک شي، زموږ دوستي په رشته دارۍ بدله شوه. او د هغې نه بعد بیا یو هفته پکې کېښودل شوه او هفته به د ګلپاڼې او د ګلپاڼې د خاوند ملاقاتونه کېدل چې دوی یو بل سره شي، یو بل وپېژني، یو بل خوښ. نو چې کله ملاقاتونه کېدل، د ګلپاڼې هغه کس خوښ شو او بیا یې ورسره کویدن وکړله. چې کویدن یې وکړله، د کویدنې نه بعد د ګلپاڼې خاوند دا هم وویلې چې زه به ډېر ځل د ګلپاڼې خواهش پوره کړم او ډېر ځل به واده وکړم. نو ملګرو، دا زموږ نننی خبر و. که دا خبر هم خوښ شوی وي، زموږ د چینل مخه سره سبسکرایب کړئ، د تړۍ نشان ورسره خامخا ووهئ، زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. بیا به بلې ویډیو کې ملاویږو. والسلام.